السلام علیکم. محمد یاسین وزیر تاسو سره مخاطب یم. نن ډیره غټه د خوشحالۍ ورځ ده، ډیره د فخر ورځ ده. نن هغه ورځ ده چې پښتون یې ټول عمر په ارمان باندې مړ شو، بلکې د چا یقین نه راتلو چې زمونږ په ژوند کې به هم دغه ورځ راشي. خو الله تعالی غفور رحیم ذات دی، هغه په هر څیز باندې قادر دی. هغه په علم کې وه چې دغه ورځ به راځي، هم ستاسو په ژوند کې به راځي. هغه ارمان څه شی دی چې مونږ ټول پښتانه په دې ارمان مړه شو چې مونږ دغه ورځ ووینو. هغه ارمان دا و زمونږ چې د ټول پښتانه رونه په یو پیج باندې شي، متفق شي، دوی کې اتحاد راشي، دوی کې مینه راشي، ورورولي راشي. او دغه جمله هم تاسو اوریدلی، بار بار بم اوریدلی وي چې یو کېږو که نه وي ورکېږو. خو الحمدلله هغه ړومبی چې کومه جمله ده چې یو کېږو، هغه مونږ راواخیسته او ټول پښتانه یو شو. خو ورسره پښتون قومه یوه خبره درله کومه، خپل محسن، خپل لیډر، خپل پهچان به نه هېروئ. زمونږ لیډر، زمونږ پهچان باچا خان دی، نو باچا خان به نه هېروئ. باچا خان ته لاړ شئ، د هغه په قبر باندې ګلونه وشیندئ، هغه ته مبارکباد ووایئ، هغه ته دغه ووایئ چې باچا خان تاسو چې کوم ارمان په زړه راوړی دی، هغه واقعي چې تاسو خو نن نشته، تاسو وفات شوی یې، د دنیا پرېښې ده. خو ستا بچي، ستا پښتون قام چې په کوم قام باندې به تا ژړل، په کوم قام باندې به ته ځورېدلې، هغه قام نن یو شوی دی، نن یې اتحاد کړی دی، اتفاق کړی دی. نن بالکل په خپل منځ کې چې کوم اختلافاتو د دوی هغه یې لرې کړي دي. او باچا خان به په هر ځای کې قام ته دغه لمن غوړوله چې ای زما قامه، ای پښتون وروره، یو شی په د خپل منځ کې جنگ جګړې پرېږدئ. نو نن هغه له خوشخبري ورکئ چې ستا پښتون، ستا قام یو شوی دی. او باچا خان په حوالې سره خو اکثر خلک دا وایي چې کم مشران دي، بزرګان دي، چې هغه اخر کې بالکل ګیلمن شوی و د پښتون نه، د خپلو بچو نه، چې یاره زه تاسو ته وایم چې یو شی او تاسو یو کیږئ نه. بیا یې په اخر کې دغه جمله د خولې نه وتې وه چې زما بچو، زما پښتون قام یو عهد کړی دی، یو اتفاق یې کړی دی، یو قسم یې کړی دی چې مونږ به هر کار کوو، خو مونږ به چرته په خپلو کې اتفاق نه کوو. یعنی هغه دا وی چې پښتون یو اتفاق کړی دی چې مونږ به چرته په خپل منځ کې اتفاق نه کوو. خو نن باچا خان ته د خوشخبري ورکئ، وایه ستا هغه خبره مونږ غلطه ثابته کړله، ستا هغه خبره چې کومه به تا کوله چې پښتون قام به متفق نشي چرته، هغه مونږ غلطه ثابته کړه. او نن مونږ اتفاق وکړلو، نن مونږ متفق شولو په خپلو کې. او دا هم تاسو ته پته ده چې دا اتفاق د څه د وجې راغی. دا اتفاق د دې له وجې راغی چې ریاست یو عزم کړی دی، اراده خو ورته نشي ویلی، عزم یې کړی دی پوخه چې عزم استحکام به راولو. جبکې دا خو د دوی الفاظ دي، لکه د دوی خوله خو څوک ګنډلی نشي چې تاسو عزم استحکام مه وایئ. ټیک ته خپله جبه یې ده، خپله خوله یې ده چې څه ویلی شي. جبکې حقیقت کې هو صحیح معنو کې دغه شیز خو مونږ له معلوم دی چې دا عزم استحکام نه دی، دا عدم استحکام دی. تاسو عدم استحکام راولئ زمونږ په خاوره باندې. نو دم تاسو ته پته ده چې کله هم زمونږ د ریاست سره ډالر ختم شي او بیا امریکې له رام شروع کی، بس بیا د درز غبل راواخلي. نو مولانا صاحب هغې ورځې ورته ویلی دي چې دا پته مونږ ته تر اوسه ونه لګېدله چې تاسو د اپریشن د دې خلکو خلاف کوئ که نه تاسو کاروبار کوئ. خو بلکې مونږ ته پته لګېدلې د مولانا صاحب کاروبار کوي. ټیک ته کاروبار کوي. بهرحال نو خبره دا ده، کاروبارونه پرېږدئ، تجارتونه پرېږدئ. غټه خبره دا ده چې پښتون قام یو شوی دی او خدای هم دقه شان په اتحاد و اتفاق لره. او د ډیره د خوشحالۍ ورځ ده. او باچا خان په قبر ضرور ګلونه وشیندئ. ماله اجازت راکئ. وسلام.